ویلا. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام مدا دعا ویلا الحمد لله الذي اذهب عني العذاب وعافاني. نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا دعا ویلا الحمد لله الذي اذهب عني العذاب وعافاني. اوس بیت الخلاء شریف تطلو د پاره د بیت یعنی حمام تطلو د پاره یا موږ ته باتروم وایو ایته چې کله موږ زونو د هغه خپل آداب دي. آداب څه دي؟ یو ادب داري چې کله موږ بیت الخلاء ته زو یعنی حمام ته زو باتروم ته زو نو موږ له فکر چې داسې ټیم کې زو چې ممتاز له زور نه وی را کړی موږ بیت الخلاء ته ځان ورسو. د زور ورکولو نه مخکې بیت الخلاء ته ځان مسول جدي نه دا ضروری دی. ځکه بعد ټیم سړي د متیا د ډیر زیات زور ورکی نو په هغه سره یو خدای چې مسانې ته تکلیف وررسي. بل دا چې اکثر انسان بیا ډیر په ساده کې متیا د دن نشي نو دنه دا دعا چې دنه دایره شي. او بل دا چې اکثر چې ډیر په ساده کې دن نشي او په ساده کې بیا پرتغاخ قران سي نه دا وته غوټه شي. نو د دې وجه نه د دې قسمه تکلیف نه ځان بچ کول لپاره پکار دي چې سړی له متیا د زور ورکي نو د زور ورکولو نه مخکې د پکار دي چې بیت الخلاء ته ځان ورسي. خو چې کله دی بیت الخلاء ته ځي نو بیت الخلاء کې داخلېدو طریقه به څه وي؟ نو طریقه دا ده چې دی داخلېږي نو په ګس خپه به داخلېږي. ګس خپه به مخکې کي او دا دعا به ووایي بسم الله الحمد لله الذي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. بل ادب دار کله چې دی بیت الخلاء ته داخليږي نو دی په پټ سر باندې داخليږي. نبی عليه الصلاه والسلام معمول داو کله چې بم بیت الخلاء ته داخليدلو نه هغه خپل سر مبارک چې دی نو دا به پټاو. بل آداب دار چې کله بیت الخلاء ته داخليږي نو خپياب للبنه داخليږي. بیزار چپل چې دی نه دا واچي او د هغه سره بیت الخلاء ته چې دی نه دا به داخليږي د هغه نه بغیر دا بنه داخليږي. کله چې سړی بیت الخلاء ته داخل شي او د دنه دعا یې رشي د دعاونه ویلا نو بیا به څه کوي نه یا دنه ویلی شي نه دنه به وي او په جواب به نه وي په ځل کې به پټا وي ځل کې به اسې هغه الفاظ چې دینه دا بدیر کی او په جواب چې دنه دا بنوي. کله چې متیازو تکینی نو حدیث کې راځي چې دا غي غس خپدا په کولاو کی او د دا خیر دا غس لاغه بری غس خپبانی کیږي او دا ټیک به ولګي. نو دې سره انسان ته چې دین په راحت سره هغه خپل ګندګي چې د نو باسل ورته اسانيږي. نو دا سنت طریقې باندې عمل کول دا فکر وي. کله چې د متیازو نه فارغ شي نو فورا پاسېدل پکاري. بعضی که خره د چې متیازو نه فارغ هم شي نو دی پکې بیا هم سوچونه کوي. بعضی پکې غانیم وای بعضی پکې ټپې وای. نو د څه قسمه قبایح په دغه ځایونو کې چې دغه نظام ساتلو لپاره پکاري چې فورا پاسو او کومه ګندګي وشي چې په هغه باندې فورا منګه او بچ دینه دا ورواړو او په ورواړو چې بلګندګي چې دنه دا پاتې نه شي ځکه راتلونکي څومره خلک انسانان راځي نو په هغه کې بدی تکلیف ورسي تکلیف ورسي سره ګندګي نه یا نو څنګه چې کومه ګندګي دی او په دې باندې فورا نو یا بل ځای کړی دا تورلې نو د سیمه کو جره دې کې ګندګي دا او راشي دا صفا کې نه په خپل لوټه ډکه کو په خپل غځای چې دینه دا صفا کا دغه چې شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحم الله بارک راضي چې ټرین کې سفر کو یو انګريز سره خوا کې ناس هغه تقاضا ولا لاړو تقاضا لاړو راغي بدر دی وې په چیرې چا بیت الخلاء چې دنو ښه کړی دا حسین احمد مدنی رحم الله ته یې سمونه چې د 100 منټ بعد تیر شو نو هغه په خپل لاړو بیت الخلاء چې دنو دای صفا کړ او واپس راغله. دې ته وی چې راځو بیت الخلاء د دنیو مچا صفا کړی د خپل صفا ده دا انګريز لاړو بیا خپل تقاضا چې دنو دا ودا ولې دا څنګه چې انسان ته پکې تکلیف وي نو د انسان د تکلیف د بچ کېدو لپاره حسین احمد مدنی رحم الله دا څه وکړو. نو موږ ټول مسلمانانو لپاره چې موږ خاص کر د صفای چې دین الله خیال ساتو چې کوم ځای کې موږ تقاضا کله چې موږ تقاضا وکړو نو فورا پاسېدل. بل خلک په ابتدا بل ادب په بیت الخلاء کې او په حمام کې هغه ده چې کله موږ پاسېدو نو فورا خپل جامع په سیټ کول بردغاخ تړل دا په کار بعض خلک هغه د څه کوي چې کله ځان پاره کې نو پرتګال خلاص کې نیولې به را روان وي نه پرتګال په وټړې چې کپڑے په سمې کې بعد خلکو بیا لمنې نختی وي نو لمنه ساده ول کپڑے سمول دا فکر چې مون کپڑے سمې کو بیا راو او چې راوتونه مخ کې مونږ سو کو
موږ خپل لاس په صابون باندې ووینځو او چې روزو چې موږ دا دعا ووایو غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني العذاب وعافاني. دا یو څو آدابو د بیت الخلا ته تللو، بیت الخلا کې د کېناستو او د بیت الخلا نه دروتو. الله دې پوکې چې موږ په دې باندې